اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیانو وے چھ عزیر زوی دا اللہ دے. انگریزی کو ورته ازرا وی او دا غي مسایا ازرا ده. دا دال تولیک چې د یهودو عقیده ده چې مسایا برازي خو مسایا از ازرا ای زی آر ای. قرآن ورته عزیر وی. عیسی علیہ السلام نعم موسی عزیر علیہ السلام جدا پیغمبر دی. او د کرسچیانانو او د مسلمانانو مسایا عیسی علیہ السلام دی. څنګه دواړو دا عقیده یو ده چې راځي به مسایا څوک عیسی علیہ السلام. یهود څوک به راځي ازرا. صحیح شو. اوس بیا دا غینه ورسته دلته ولیکي د یهودو عقیده دا ده چې عزیر علیہ السلام به راځي چې ګریټر اسرائیل قائم شي، اسرائیل العظمى. او دا عیسیانو عقیده ده چې عیسی علیہ السلام به تب راځي چې اسرائیل العظمى قائم شي، گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کے موجودہ لبنان دولی کا موجودہ اسرائیل، موجودہ فلسطین، اردن، سارا سینا، یہ وسیع حصہ دے ایجپٹ، ټول سیریا، یو وسیع حصہ د عراق او یو لوی حصہ د سعودیه شامل ده. دا کوم جنگ چې شروع دی دا جنگ پولیټیکل نه دی، دا مذهبي جنگ دی. صحیح شو. دا څه دی؟ دا مذهبي جنگ دی. هر وخت عراق میں جنگ شروع تو بیا رسم رکھی نو دا مذهبي جنگ دی د اسرائیل العظمى د قیام لپاره. او عزیر علیہ السلام څوک کله چې الله تعالی فرعون غرق نو الله حکم کو موسی علیہ السلام ته کہ بنی اسرائیل واپس ہولی لینڈ تا بوزا. در اسرائیل العظمى تا ہولی لینڈ ہوں گے، ارض مقدس. خدای په غلامای کې دا سه ایڈجسٹ شیو چې دینه د غیرت مظاهره نه کیده، لہذا د انکار وکړ. سورہ مائدہ کی تفصیل موجود ده، ان فیها قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. و التدیر جنگیالی قومونه موجود دي. څوک دي؟ جنگیالی چې جنگ ډېر تکړه وي. مونږ نظام خو نوم لږ چلته ځو. دوه کسان د موسی علیہ السلام فالوورز، د یو نوم د کالب او د بل نوم د یوشع. انګریزي کې ورته جاشوا وایي، یاشوا. دې دواړو د قوم ته ووې چې ګوره دا د الله حکم دی، تاسو عزم وکئ نو الله به دله قوت درکړي. زمونږ شیخ صاحب وایي دله سړی چې په پړي تړی بیا هم د جنگ میدان ته نه ځي. خدای موسی علیہ السلام ته ووې نه، که خامخا د دغه اراده نو تاسو ته ورور دلار شي، مونږ نه ځو. لہذا بطور پنشمنٹ اللہ تعالی حکم کو چې دوی ساره سینا ته وباسه. چرته وباسه؟ نو دا خو یو ګونه پنشمنٹ دی لپاره.
صحرا ته چې څوک شړې د آبادای نه دا څه شي پنشمنت دی خو سره د پنشمنت اوس څو جیل کې واچې دې معنا ده نه چې لږه بمړې ضرورت خو ورکه الله تعالی په سارای سینا کې من او سلوا ولا ارینج کړ من سلوا دا کویل څه شي کرک نو دا کرک به شیش کباب به کول ټول ورځ څنګه دا څه پلاس به رانی سر عجب شو خدا خوان بدکو کې کړه حیات کی دا کرک ډیر واجب خوان دی نو دا کرکان دا د دې یعنی دا څنګه چې ښکار ته به ضرورت بس دا څه پلاره به ګرځیدل هغه هیڅ دغه شان دی هغه نشي ول چیزه او پلاره کې به راونی ول نو بس ریتول به او من دا دې د باغ ونه وی کنه ته خو زیات واقف یې تاسو واقف یې موږ وطن کې د باغ ونه پوری یو چیر غوندې اختوی داسې لیسدار تاسو ورته کندو ادا کندور دی ها کانه کند او دا کند نو دغه څه د دې کند په شکل شي یو روایت کې خورادي چې پزما کې بداسه پروتو شپې وورېده او بل روایت کې ونه پورې باندې خطر شوګر کولې کړه نو بس تر شی ولا پکارو خوب شی ولا پکارو جون کې خوراک څه نه دوا یو ترش او یو خوش دوړه څه موجود ها نمبر 2 دایته د ابو ضرورت سارا کې وبنوي موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړ د تیګه په لخت اوه نو دا غینه دولس ولې روان شي صاف ډرینکینګ واټر فلټر او صحرا کې خو دروازه ګرمي ډیره وي الله فرمای وظللنا علیهم الغمام چې کله به هم ګرمي سخت شو نو ما به دوی باندې وریو ساتله شړک چلویش کاله دوی دغه تپاتې شو قرآن فرمای 40 سنه یتیهون فی الارض 40 سنه چلویش کاله نو په چلویش کاله کې په غلامای کې کم ایڈجسټوي خلک چې وای خمل شو چې د کوم ځین غلامای کې ډیولپ شو چې نه غیرت نه کېده نه شو ایمړ شو او نوې نسل دا په آزاد فضا کې ډیولپ شو نوې نسل د سارا فضا خو آزاد فضا ای او په آزاد فضا کې څوک پابندای ما بندای نه مني کمني ریسټریکشنز نه مني او نو اوس نه صحیح اوس هم په ډالر ورس مګر خالد دې څه مثال د افغانستان مهاجرین باندې چې لاله پاکستان ته کومه کې په دښته کې ولادل ازور نه سمرس نو چې پیدا سره راځي غي جنگ شروع نو دا نوې نسل چې غلامی له دې فطرت نو لہذا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوه کسانو کې یو کس ځکه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دلته سارا کې وفات شو نو یوشع علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوستل هولي لینډ ته یوشع جاشوا هغه خود د حکومت قائم نکړي شه خبر تقدیر د اغازای د حکمران په تایید د قضا او نظام د لپاره قائم کړي څه نظام د قضا نو د خپل مذهبي فیصله خپل قاضي ته راوړي اسرائیل خپل مذهبي فیصله خپل قاضي ته راوړي رسول دوی باندې جالوت مسلط شو څوک جالوت هغه د يهوديانو او د کریسچیانانو کتاب ورته گولایت GOLAYAT گولایت قرآن ورته جالوت هغه جالوت د سره ډیر ظلمونه وکړ حتی چې د دوی خزم وینځ کړي او نوجوانانه ولا غلامان کړ
د طالوت مشرای کې طالوت ته انګریزي کې یعنی کرسچیانانو کتاب کې ارجوګانو کتاب کې داغه نوم د سال SAUL سال قرآن ورته طالوت د طالوت په لیډرشپ کې د جالوت سره یو مقابله وکړه قرآن کې داغه ذکر د سوره بقره کې وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك داوود علیہ السلام جنرال په دغه جنگ کې هغه نیک پنیغه باندې ګولایت مړکو څوک مړکو جالوت طالوت د مسلمانانو لیکل جالوت د کافرو لیکل نو جالوت مړکو او د طالوت نه بعد داوود علیہ السلام حکمران شو طالوت اور 1020 before Jesus na 1004 pore 1020 before Jesus to 1004 او داود علیہ السلام د 1004 na تر 965 pore 1004 na تر 965 pore او داغه نه بعد سليمان علیہ السلام 965 na تر 926 pore before Jesus counting otherwise ki 926 خود سلیمان علیہ السلام نه بعد پدې کې بیا دنیا پرستی شروع شو دینداری ختم شو دنیا پرستی شروع شو ډالر پرستی شو لہذا دا پیسې خو نفرتونه ډېر پیدا کړي لہذا دې کې دوه مین ګروپونه جوړ شو او دا ریاست په دوه حصو تقسیم شو ریاست په دوه حصو تقسیم شو یو حصہ ناردن فلسطین او ایسٹرن جارډن د دې حکومت او د سټیټ نامه و اسرائیلیه سنامه و اسرائیلیه اور دې کیپټل و ساموریه دا په دې ویسٹ بینک کې ده اوسم شته او صدر فلسطین او بل علاقه د ادوم ADUM ادوم د باندې دویم سټیټ قائم شو دا غینمو يهوديه د یو سټیټ نومو اسرائیلیه د دویم نومو يهوديه او دا غي کیپټل یروشلم کوم د بیت المقدس ته یو زمانہ دوی باندې بیا راغله چې بخت نصر په دوی باندې مسلط شو بخت نصر بادشاہ د عراق بادشاہ هغه بیت المقدس روان کړ انګریزي کې ورته وایي نابوخت نظر پرشین نوم خدای بخت نصر انګریزي کې ورته وایي نابوخت نظر ډیر زمانہ بعد الله حضرت عزیر علیہ السلام په 458 بیفور جیسس کې راولې گو 458 458 هغه دا جلا وطن يهوديان یو ځای بل ځای نه راغون کړل دغه ټول جلا وطن شو د بخت نصر د اٹیک نه بعد disperse and spread it out هغه دا راغون کړل او واپس راوصل فلسطین ته چونکه بخت نصر چې کله دوی باندې مسلط شو ناغوه چې د يهودیت بنیاد ختمول پکار دي لہذا
د آسماني کتاب تورات یو ورقه او مغه دنیا کې پرې نه خودا ټول وسوځول. لکه اوس دنیا وایي چې دا فتنه څنګه جوړه معاذ الله وایي دا قران نه جوړه ده ناغه بوختنه سوې دا فتنه څنګه جوړه ده تورات نه. نو الله چې عزیر علیہ السلام راولېګو او د یروشلم تراغه نو الله تعالی تورات د الف نه تر یا پورې یعنی from the very beginning up to the very end that whole book دا داغه په دماغو کې الله انسپایر کړ انسټال کړ. لہذا هغه د خپل میموري نه ټول تورات يهودو ته وورو او د موسی علیہ السلام د دین تجدید وکړ. څه وکړ؟ تجدید. اوس دغه یو سپر نیچرل شی ما فوق الطبيعات څه شي ما فوق الطبيعات سپر نیچرل شی چې رسول الله سلام وکړ. لہذا يهود ورته خدای زوی وي یعنی هغه دومره امپرس شروع ده نه چې څه ورته دا خدای زوی دی. اوس دا پته لګی دا سیف الله خان په تفسیر کې دا فائدې وي. ما فوق الطبيعات میټافیزیکل څه ته وایي انګریزي کې ورته څه وایي ها میټافیزیکل. وقالت اليهود يهود عزير ابن الله عزير دا الله زوی دے. وقالت النصارى عیسایانو المسيح ابن الله چې مسیح زوی دا الله دے. ذالک قولهم دا د دوی خبره ده بافواههم صرف د خلو خبره د دې څه بنیاد نشته نه دی یوې خبرې بنیاد شته نه د دې بنیاد شته. یضاهئون قول الذین یضاهئون مشابه خبرو د کافرانو سره من قبل چې مخکې د دوی نه تلو هغه چې څوک میټافیزیکل خلق کتلی چې سحرکات نه یا میریکل څخه صادر شو نه غي ورته یا خدای وي یا خدای دی. الله تعالی فرمای چې دا د انسان د عقل کمزوري ده دولت دا د انسان د عقل کمزوري ده چې څو قوت د عقل د اپروچ نه بالا وي او د چانه محسوس کی مېره چانه یو داسې قوت محسوس کی چې د عقل د اپروچ نه بالا وي نو دې یا خدای جوړ کی یا ته خدای زوی جوړ کی. پته وته کې د دې وجه مونږ هم د اولیاء الله نه اکثر خدایان جوړ چانه زوی غواړو چانه واده غواړو چې په قبرونو باندې چرګان لاله شو په قبرونو باندې مې زراله صحیح شو چانه بزنس کې برکت غواړو دا انسان د عقل کمزوري ده. حاصل ایواز نه داسې چلنجي وای تذکر یضاهئون قول الذین کفروا مشابه قول دا کسان سره کفرو چې کفر کړی د من قبلو مخکې دینا قاتلهم الله هلاک دي کی دوی الله تعالی لعنت دي کی دوی الله تعالی. انا یوفکون د کوم ځای نه دوی پښکول شي اتخذوا احبارهم دې جوړ کړی دي احبارهم خپل ربایز احبار معنا ربایز دا يهوديان وي ورهبانو خپل مونکس دا کریسچیانان وي. الله تعالی فرمایي يهوديانو د خپل ربایز نه خدایان جوړ کړی دي او کریسچیانانو د خپل مونکس نه خدایان جوړ کړی دي. اتخذوا احبارهم ادغه آیت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او لوی عالم دی لوی صحابي دی او لوی عالم دی. دا د يهوديانو اتنټیک اتاټي وا په مدینه او په شام په ټوله علاقه کې سو پر ایمان نور اورل دا راوي پنځ باندې سو اتنټیک اتاټي وا د تورات ډېر لوی عالم لکه امام ابو حنیفه دا سره سره. لہذا ټول يهوديانو فائنل ډیسیژن بچا کو عبد الله ابن سلام. خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته راغی عبد الله ابن سلام وایي چې ما واره د نزی ملاقات لاړم هیڅ تلړم کوم ځای ته دا ابو ایوب کور ته رضی الله تعالی عنه. ابو ایوب نمی اجازه ته استعمال مصر ملاویګم یغه اجازه تاسو کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه ویجی د يهودو اتھارټي عبد الله ابن سلام سره د خپل علماء راغله ملاقات کول غواړي پیغمبر اسلام راوړ نو چې راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ډېر حکمت عملی ولا سره صحیح هر یو سړي له خپل اکرام ورکو نو ورته مرحبا بحبر اليهود او د يهودو اتھارټي په خیر اوس چاته چې عزت خبره کوي خو ډېر خوشاله شي
څنګه اوس موږ سره رحمت او جو شاهزاده صاحب په خیر څنګه دې خوشاله شي کړه دا غزمات تر زوی دي صحیح شو دا ټول شاهزادګان دي نو ټول شاهزاده به قندارا ټول فوقا به ټول موږ ما ورځي کړه څنګه سره مده په خوا چې ظاهر خان او ټول خلکو به موږ ما ورځي موږ قنداریان کوي څنګه هاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر احترام سره کینو عبد الله ابن سلام په خپل وای ما چې پړمبي نظر وکړ نو چې تورات او انجیل کې مې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم خلیه چې الله بیان کړی داغه مې ذکر کړو فعرفته ما په هغه وخت اکنالج کړ چې هم دغه دی ما اکنالج کړ چې هم دغه دی خو بیا مې یو ټیسټ په وکړ او هغه ټیسټ دا څنګه چې ماته سوال وکړ ما قتل نه ما تورات کې کتلې دي چې پیغمبر صدقه نه خوري پیغمبر صدقه نه خوري البته گیفت رد کوي نه گیفت لکه څوک ته گیفت درکوي چاهي دی یوې پیسې دی یا $1 دی صحیح نو شکریا دا کا تعالی عزت درکوي لکه گیفت کې څوک دې ته نه ګوري چې پرایز څوره دی گیفت کې خو دې ته ګوري چې د خپل خان مال عزت راکړي صحیح شو یو کلم دې بس راته راکړه $1 دی خود به تورې گیفت ماته راکړه جزاک الله بارک الله فیک هغه تاسو ته ډېر کلمونه راکړو ختم شو ما خو به شاته گیفت کړ دا کار په سندره نو گیفتونو سبلا کنه گیفتونو مو وخت ډوډۍ په ملته وکړو ما ته وایي زه به ساتل نه زه پاتې چې د څنګه له څنګه بلا نه شي دا یې نه مشکل نه هاو اوس په گیفت کې څوک دې ته نه ګوري چې دې قیمت څوره ده بس گیفت خو دې د عزت په خاطر باندې څوک چالو کوي ا د عزت په دنیا کې څه قیمت ده نه د عزت خو ته قیمت نشي لګولې چې دا $1 مليون دی کدی $1 بلین دی اوس هغه گیفت چې چا $1 د تام درک داغه بدل راټول زمکه اسمان نشي کېږي چې که تعالی عزت درک صحیح خو پیغمبر علیہ الصلوۃ هر پیغمبر د گیفت قبلې خو صدقه خورینه وې دې اسنا کې چې څو خرمای راړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جهاد صدقه دا وی صدقه ده پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ایوب ته قسمها علی الفقراء دا غریبانو باندې تقسیم کا حضور اسلام لاس ورته عمر لګو وی دا غریبانو باندې تقسیم کا ویلک ساعت بعد یو بل سره راغی شودی راغی سره شودی راغی پیغمبر علیہ السلام ته هذه هدیه دا جی گفت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن سلام وہی بس اکنالج کرے خو ما مخکې نو دا مزید کنفرمیشن بما یی کلمه راته وایا سره وایا کلمه راته وایا ای زمانہ بعد د يهودي او لوی ګروپ راغی د ما پیغمبر علیہ السلام ته چې يهوديان ته پیژني صحیح پیژني د صرف زده غستنی نه بدی مني ما ته دا څنګه به ما ورته یې خواته کمره کې جنم چې دوی راشي زما متعلق تاسو کوي نه چې دا څنګه کړی نه چې دوی را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیر مقدم ورته کو په خیر ستړي مشه کې نه څنګه حال دی طبيعت خدای کور خیر دی ټیک ټاک فلان فلان وی بیا تاسو ته کوی د عبد الله بن سلام تاسو کې څنګه سره دی ایو تعالی کریم ابن الکریم او اخو ډېر لوی سره دی ډېر لوی خاندان سره تعلق دی ډېر لوی علمي خاندان دی ډېر لوی علمي خاندان دی خو زمونږ سیدان دي او زمونږ سرداران دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ک هغه زما د نبوت اعتراف کینو بیا ای امکان نشي کېږي صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه اوس لک سات وړاندې راغله او ما سره ناس توکړه او بیا زما دعوت قبول کړ دا ټول يهودانو په یو आवाज وی ډېر خبيث سره دی ډېر خبيث خاندان سره دا تعلق دی نه عبد الله بن سلام را پاسه ده پیغمبر علیہ السلام ته ماجی ته ویل چې خبره ده زد ده خبره ده د زد ده نه هو پیغمبر علیہ السلام دا آیت د دومره لوی اطال کی وړاندې او ځل اورست اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې يهوديان خپل ربایز او عیسایانو خپل مانس دین رب ارباب جمع د رب دا خدایانو چې جوړ کړی د الله مقابله کې عبد الله بن سلام ورته یې رجی دا خبره زپو نه شوم يهوديان خپل ربایز نه خدای جوړ کړل او عیسایانو د خپل مانس نه خدای جوړ کړل
زمون په يهوديت کې خو ربای ته خدای نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبره ده ویلو نه ده، خبره ده عمل ده، خبره ده عقیده ده. ویجی بیا پوه نشم وی آیا د خدای حرام به د ربای دوی له حلالول نه او د خدای حلال به د ربای په دوی باندې حرامول نه؟ اخو ویجی او دا کار خو مونږ کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خدای تصور ده حرامول حلالول څوک کول شي؟ یوازې الله به شي دا شی حلال دی دا شی حرام دی. د خدای حرام حلالول او د خدای حلال حرامول دا خو د خدای پارټي چیلنج کول خپل ځان خدای جوړ. دې مایي خبره مسلمان کړه نه باندې پوښي تم پوښین سره مدن او یا ته تام ځین کړه چې څنګه اتخذوا احبارا دای جوړ کړو احبارا خپل ربای ورهبانا او خپل مان سربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه والمسيح او عیسی ابن مریم زوی د مریم د رب اولاد جوړ کړو بلکې still they say Jesus Lord. وما امروا الا کہ دیتا حکم نو شوی الا مگر دے خبرے لیعبدوا الها واحدا کہ دوی په بندگی کوي دیو خدای لا اله نشته معبود الا هو مگر دغه الله دے سبحانه پاکی دے الله لا غما یشرکون دا شین چې دوی شریکان جوړي یریدون دوی دا غواړي ان یطفئوا نور الله چې دای ملکی لایټ اور رڼا د الله به افایم په خلوق پلو پخلوخ پلو نو دې وګوره یو خدای شمع څه شي شمع نو شمع چې موږ ورسو کو تاسو پکې ورکو خو دا بلب والا لایټ دې نو کدی ته موږ پکې نه کاړو پکې ورته راغلو تمری کې غیسه ځکه پروټیکټډ دي الله تعالی فرمای دوی داسې لکه پروټیکټډ لایټ د الله د دین دا په خپل خلوف کو باندې ورکړي نو دا اصل حاصل سعیده څنګه دا فروټلس جاب دی یریدونا دیغوالی ان یطفئو چه ملکی نور اللہ رنا دا اللہ دا دین دا اللہ بے افواہیں پخلوق پلو ویاب اللہ اللہ تعالی انکار کئی دا ہر شینا مگر دا دیننا ان یتم نورا چه تکمیل و اتمامو کی درناق پلے ولو کری الکافرون اگر کبت گنی دے خبر لکافران اللہ تعالی فرمائی دوی بلگئی تکو دو بکی چه دا خدای دین رنا دا خپل خلوپ کو سر ملکی اور اللہ تعالی فرمائی دو چرد دام لو طور کون هو الذی اللہ آغازات دے ارسل رسولو چلے گرے دے پیغمبر خپل بالہدا ہدایت سرا و دین الحق ثابت اور رشتونی دین سرا لیظہرہو دید پارا چی غالب راولی دا دین غلی الدین کلے پٹول نظام باندے دا جوان پا ہر شعبہ باندے نو دین سرا پار راغلے دے چی دا جوان پا ہر شعبہ با دے حکمرانی دا تولی او دا آیت دریز آیت قرآن کی یو دا دا آیت نمبر 3 دا سورہ توبہ دا آیت نمبر 3 دا کم سورت دا سورہ توبہ او بیان بعینی ہی دا کریں گے آیت کے آیت نمبر 28 دا سورہ فتح او بعینی ہی دغرنگ آیت پہ آیت نمبر 9 دا سورہ صف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دے مضمون دے آیات تا پدریوار صورتونو کی عمود القرآن ہوئی صحیح ہوتا عمود القرآن عمود دا آغا شاتر دے چی پا دی ماں ٹول بلڈنگ ولاڑی سپا ولاڑی چی ٹول بلڈنگ پا کم شاتر بانے ولاڑی یا کم پلر بانے ولاڑی منگا شاتر ہوئی ورطا تاس سوا ہے دا لرگو کوٹا چی جا جوڑا کری تاس لرگو کوٹا جوڑا ہے نا صحیح نو یو پدا منس کی یو غٹ مضبوط لرگے دا دیوال پا دیوالی خود بیا غبانے واڑا والا لگی گاڑران یس موجودہ مانے کیا ورطا گاڑران مون شاتر ہوئی سوئے شاتر اور دا شاتر دے گا نا اس پدی بانے ٹول بلڈنگ ولاڑ دے صحیح خدای مکہ کہ یو فقرہ خراب شي یو شی خراب شي ها د ثقل ما یعنی دا یو شی چې خراب شي پیم کار نه کوي صحیح او د سمات منټینګي متیاز منټینګي هیڅ شي نه کیږي ځکه چې دل او دماغ پسې اهم شي
یعنی د باډي لپاره خو ټول نه اهم شی دا دی، باډي لپاره ټول نه اهم شی، خو د کنټرول لپاره د زړه او دماغ نه بعد اهم شی څه شی دی؟ شاطر دی. ځکه دا یو وجه دا ده چې دا دماغ کله په خوب ودشي، کله چې ودشي نو دماغ فنکشن شي سسپند شي، او ودشي او بس چټي لا کو لګي کمپیوټر آف کیږي. صحیح. خو بیا هم څه فنکشنز داسې دي چې هغه ته په خوب کې هم ضرورت دی، لکه مچ در باندې کینی نو سبا کې لاس بوای داسې. صحیح. او په ډېر باندې باوړې اوړې حالانکه ته ودی اوسې په سړی په ډډه اوړې دې معنا نه چې دا سړی ویخې نه حالانکه ودرې پودو باندې اوړې راوړي. صحیح. ځان باندې صادرم سمای، ځان باندې کمبلم سمای، د خدای د وجه حالانکه ودرې مستقل هغه خبرې نه اوري، خو دغه فنکشن چې د باندې کوي دماغ نه کوي، دا د سپاینل کارډ کوي. صحیح. دا دغه ډول کې بیا بدن هیر شي، دا زوالو جی اهمه مسله ده چې دماغ فنکشن کله سسپند شي نو بیا عارضی فنکشن عارضی to a specific limit اسوک شروع کی شاطر شروع کی. صحیح شو. کرزئی صاحب چې د افغانستان نه بهر لاړ شي نو بیا ایکټینګ پریزیډنټ ته سوکی کنه هر څوک چې وي بعضې ملکونو کې نه اخر د واسطه په بعضې ملکونو کې وایس پریزیډنټ وي، بعضې ملکونو کې پرایم منسټر وي، په بعضې ملکونو کې د اسمبلی سپیکر وي، بعضې ملکونو کې د سینټ چیرمن وي، دا ډیپینډ کوي په آئین باندې. صحیح. خو د هغه پاور چې وي نه هغه لیمیټډ وي، دا هغه ټول هغه پاور نشي پلی کولی کوم چې اکچوال پریزیډنټ پلی کولی شي، نه هغه صرف ضروري کارونه څه شي ضروري کارونه کیر ټیکر غوندي څه شي کیر ټیکر غوندي پریزیډنټ وي. نو دا سپاینل کارډ چې دی دا کیر ټیکر فنکشن کوي. بیا دا مسله تا چې مخکې یاد کړو وګوره موږ چې ساينس بم وای، علم الحيوانات بم وای، علم النباتات بم وای. سره یو چې باندې راتلی په ګاډي چې پرې لمن دې کوله د آسمان راوړي دا څه سوپرمن سوپرمن لا نور کې بس آسمان راوړي دي اوله دا دغه ما اوله بالا شي څه کنټرول نجیت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمود القرآن ہوئی. عمود القرآن مانا دادا دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی لیظہرہو علی الدین کلے چی دا دین با پٹول نظام بانے غالب راولی، دا دین با پٹول نظام بانے سکے دے با اوورٹیک کئی ټول نظام دا دین خدای سره پر را لګل دي چې دې به اورټیکي ټول نظام. نو پته ولګی دا چې د انسانانو یا د دې دین د منونکو دا ټول چې د دین د منونکو د ژوند هر شعبه دا به سبجیکټ وي دین ته. د دوی خاندانی نظام د څه مطابق وي فلسفه خانه د دین مطابق وي، د دوی معاشي نظام د څه مطابق وي، د دوی معاشرتی نظام د دین مطابق، د دې سیاسي نظام د دین مطابق، د دې بین الاقوامی نظام د دین مطابق. دې لپاره لګل دي. یعنی دا دین صرف دې لپاره نه چې دې په بس منځونه کې ختمه وکړي. صحیح. منځونه خو تاسو شخصي فریضه ده. ولا خیسه د ټول کې شای کول بجار ته دې ضرورت ها بجار کې ضرورت هاو که دې کوم کوم اصلا څوک د کار پاتې درې غنټې د وخت چې دې واسه یو کار وکړ هغه دا داسې سوري څنګه یې کوم هو الذي ارسل رسوله الله تعالی غزا دې ارسل رسوله چې لګره دې پیغمبر خپل بالهدى هدایت سره و دین الحق ارشتونی دین سره و دین الحق رشتونی دین سره د حق معنا دغه تولی کوي صادق رشتونی. اور نمبر 2 ثابت دا اسټابلیش سیستم دی. دا څه دی؟ دا دین والا سیستم دا اسټابلیش نو ټمپورری سیستمونه دي، هغه ډیپند کوي په احوالو باندې. د دې وجه خروزانه پکې امندمنت کیږي نه کیږي. روزانه دنیا په قانونو کې څه رواني ترمیمونه پکاري، ځکه پرون دغه تقاضا باندې تقاضا بدل شوی دی. صحیح. نو دا انسان جوړ نظام خو دا خو زمونږ شیخ صاحب وایي دا اورو پښو ده. اورو پښه نه ودا د وړو پښو ده. نو د وړو پښو د پوزه کله سره داسې کوي صحیح که سبا بل څنګه بدلنه خو بس لګولار وتلون کا دې باندې لا خپل دا وړه حرف شي داسې کا صحیح. ځکه چې انسان د جامع او شامل علم نه لري چې what will happen to him or them tomorrow. لہذا ته پته نشته چې سیستم پکار دی.
لہذا د انسان لپاره بهترین نظام هغه ذات ورکول شي چې هغه کې څلور صفات بنیادی. بس فلاخانه بنیادی خبرې دي خان سره عقیده جوړیږي. هغه ذات د انسانانو د بهترین نظام ورکول شي هغه بنیادی طور څلور صفاتونه. نمبر 1 کمپریهنسیو نالج، جامع علم په ماضی په حال او په مستقبل. نو دا علم یوازې چا دی؟ الله دی. جامع علم. نمبر 2 شامل رحمت، چې هغه ذات د داسې رحمت حامل وي چې دوست او دشمن ټول ته رحمت پرووایډ کوي. ورکوي که نه ورکوي؟ اے کریمه کې از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری ټول خوري که نه خوري؟ دا د خدای رحمت شامل. نمبر 3 قدرت کامل، چې قوت لري څوک نه چرته پټېدی نشي. که هغه غواړي چې پلانې رانیسم او سزا ورکوم نه چېرته توره بورې ته هم نشي تللی. صحیح شو. د نوح علیه السلام زوی نوح علیه السلام ته ډېر وې صحابي الی جبل یعصمني من الماء، وی ستا خدای کې کزوري زه د غره سر ته خېجم دا سیلاب والا اوبه دې ما پسې هلته خدای چې سیلاب ورسوي. یا سبحان الله. یو ځای کې په تایلینډ کې 400 فوټه د اوبه بردانګې دي او 850 مایل پر اور باندې تللی. یو چرته د هوټل په یو بالا چت باندې یو سړی ولاړو هغه نن کچره خو ده چرته دوی ته په لاس ورغلی. یا سبحان الله. یو قیامت دی، یو قیامت دی. هغه وایي دی انګري ویوز اف انډین اوشن. دا لولي بلډینګونه داسې لکه د خڅو نسبه لري. د خدای د قهر نه یره پکار ده. او د الله شان ته ګوره اکثر علاقو کې دا شوي دي چې کله نه پاتې شي صرف جماعت پاتې شي. صحیح. ای باندې دا ټي وی ګان والا تفسیر کې انډونیشیا کې دو ځای خو چې دیکھلی کې دیوالم نه پاتې شي، بس 2 جماعتونه دي هغه نه پاتې شي. یا الله استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. په دغه جزیرو کې ډېر لوی فحاشي کیږي. نه هغه دا خلک نه، هغه د یورپیان دي. دنیا جهان غند خزي او غند سړیل ته جمع کیږي. غند بلاګ دا خلک راګم کی وای دا الله تعالی خدمت وای اجازه ورکړي دا پر واسه نو بس ورته کوي. ولغار توای ته ماته وای اجازه ورکړي لاندې تاسو. الله تعالی نو علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دا غرته خطل در پلار حکومت خو نه دی، دا غرته خطو قوت خو زور کوم. یو سړی به الله غرته دي چې زور ته قوت ورکوم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اورته مخکې غرته خطل ته کوي، غرته هغه پرې خو دې اله بخېږي چې هغه نه پریدي. الله فرمایي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بس دا خبره کولو ما یو څه پېته وي دغه را لاندې. صحیح. او چې څنګه را لاندې کړ چې کړو یا ابتا اعصمني او بابا خدای لپاره بچ مې کا. صحیح. اوس نو علیه الصلاۃ والسلام هم پلار خو زندرم. قال ان ابني من اهلي. وی او الله ازما زوی د تا خو ماته د ستا فیملی بچ کوم. ته ماته ویلو ستا فیملی بچ کوم، دا خو زما د فیملی ممبر دی. الله ورته انه ليس من اهله، دا ستا فیملی ممبر نه دی. نو علیه السلام د کنفیوز شو چې نبی له دی نه مسله به انه ليس من اهلك. الله تعالی ورته فورا چې یره ته کنفیوز نه شې الله و انه عمل غیر ذکر دار صاحب شنه ده. جین ستادي فکرداري ستانه ده. صحیح. پتہ لګی درته چې پلار نه کړی کوي. صحیح. انتظار کوه. نو دریم شی سو قدرت کامل او سلورم شی چې دې جانبدارای مظاهره نه کوي په انصاف کې. دې چا سره پارټي کیږي نه. څنګه چې کله پارټي شي بیا خو به پارټي ناروا او تم روا وای کنه به وای. نو دا صفاتونه انسان کې دا صفات پیدا کېدې نشي. انسان نه بدل تقاضا نه کوي جانبداري پای جانبداري ور نه کوم. زه پښتون صحیح چې پښتون دې پښتنو خبره وکوم کنه وکوم
سیف الله خان بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دعوت ورکړ نو د خپل قوم چې بنو هاشم څوک بنو هاشم نو دې اکثریت مسلمانان نو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ولاړ خو خاندانی مسله وا د قام مسله وا پیغمبر علیه السلام سره ولاړ ابو طالب ورته ولاړ حالانکه هغه مسلمان نو ابن عباس حضرت عباس رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام تر مسلمان نه دي او چې پیغمبر علیه السلام کوم خاروان دي بس به ورسره دي د حج په موقع پیغمبر علیه الصلاه والسلام مینا او عرفات او مزدلفه ته دعوت ته خلکو له به لکه ټول دنیا نه خلک راځي ټول مشرکان خو پیغمبر علیه السلام د ابراهیمی دین خطابي دعوی لرله حج لبرتل پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بین الاقوامی اجتماع به ډیره خمو کړنه د خپل دعوت کنه کول لپاره نو چې ته بالته نو د خپل تر بوسره سو حضرت عباس حالانکه مسلمان نو صحیح اوس دا ابو لهب زمون شیخ بوي دا ابو لهب باندې چې خدای ډیر غوسه شو ابو لهب باندې چې خدای ډیر غوسه شو او واحد کافر د امت رسول پاک چې خدای په نوم یاد کړی چې تبت یدا ابو لهب وتب دا ابو لهب د خدای لا سنت تبا کی او د خدای تبا کی صحیح نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی زکه چې د خپل قومي ټریډیشن خلاف کړو خبيث سړیو خپل قوم ورګټه نه کول صحیح شو وما تاسو ته چې سپیکي او صفات ویني ورته دا ټول نه یادې دا ګورن ته یاد دي تو ګور ته یاد دي نه خو دا څه بنوای کنه تاسو کنه پرې کومه څه طریقې لري نظر ته وایم ها حسن بصری سے وہی چې ما ته حضرت علی وی رضی الله تعالی عنہ چې پسپی کې اوسو صفاتونه د کدا مسلمان کې پیدا شې دی ولی الله شي پسپی د صفاتونه کې مسلمان کې پیدا شي دا ولی الله شي نمبر 1 دیکھو لګې نوم کوګې نوم مالک تپروتی سره صالحین او آداب دي سره صالحین او طریقه ده کوګې نو څه کوي مالک تپروتی نمبر 2 ذاتی مکان نه لري دا د متوکلینو طریقه ده توکل لري خدای باندې نمبر 3 د شپې ویخي دا د محبینو طریقه ده نمبر 4 چې مرشد میراث ځان پس نه پریدي صحیح نه چې میراث تقسیم شي دا د زاهدانو طریقه ده څه طریقه د زاهدانو نمبر 5 خپل مالک سره زیاته نه کوي دا د مریدانو طریقه ده نمبر 6 بس دومره ځای باندې قانع ده چې سوره کې به کې نسته شي دا نوې دا ټول مسله ده دا د متواضعینو طریقه ده کله د ځای چې आवाज وسته نو دې بل ځای کې کیږي دا رضا بالقضاء ده د خدای فیصله باندې رضا کېدل مالک یې وای نو لړ شي او چې څنګه ورته आवाज وکړي نو بیا راځي دا د خاشعینو طریقه ده ځکه خشوع ده دا سیم نمبر 8 نمبر 9 جناتی نګور خپل مالک طرف ته دا د سالکانو طریقه ده سالکا چاته وي چې خدای طرف ته تک شروع کړي توجه خدای طرف ته چې کله یو ځای پریږي ابل ځای ته ځي نو ردی پر خودي ځای متعلق هیڅ فکر نه کوي چې هغه سره بسوک سوچي دا د مجردینو طریقه ده یعنی خیالات پراګنده نه دي مجرد هغه مجرد نه چې موږ او به واده هغه مجرد چې خیالات نه پراګنده کوي بس چې پریږي نه پریږي حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا لس صفات دي کدا مسلمان کی پیدائش نه بس شي دی ولی الله شي هغه اوس پس پکې دا لس صفاتونه شته خو سره دی بیا تم خلک نفرت کوي ایوان هغه خلک چې خولای یو مای ورسنه بیچ امریکایان له پس خولای کنه خولای او کله په دې ټي وی باندې سره ګوري داخله لګیای خولای ولا خولای بلکې دا شونډه استغفر الله خیر اش بنده صحیح خو چون کې اوس بنیادی فطرت خو د سپینه د نفرت ته
صحیح. نو همدغه خدای چې چاته غوسه شي ورته سنا دی نو پته ولګي چې بنیادی فطرت د سره د نفرت ده. نو دا انسان ته نفرت ولې کوي؟ نظر ته دې څه وایي ځکه چې سپی د سپی په خپل دشمن دی، د خپل عزیز دشمن دی. ها سپی د سپی دشمن دی. ما تاسو ته لطیفه ویلې و او تاسو شک کړئ یو سپی و د کابل نه واو رکنه ته یو مخکې کېږي کنه سیف الله خان عجزت درکې ډېر زیات عجزت پسندي باندې کې. نو یو سپی د کابل نه روان شو سحر، نو ماښام راورسېد پېښور ته. نو چا ته تاسو کوي ته کوم ځای راځي؟ ناشنا ونه کاري ز کابل نه. وی کله روان شې ته ډېر ورځ شي وینه سحر روان شو. یو سره ورسېد دا څنګه؟ وی دا د خپل عزیزانو د برکته. وی څنګه د عزیزانو د برکته؟ وی د کابل سپوچ را په مخ کړم. صحیح. نو خپره لګېدو څنګه پرې خو دې علیکم د سروبي او د مایپر د سروبي او د مایپر بس پوته والا کړه. او هغه چې را په مخ جلال آباد ته راوستم او جلال آباد والا چې را په مخ تورخم والا ته والا کړه او تورخم والا لنډي کوتل ته لنډي کوتل والا په خو پر راوړل. صحیح. نو سپې د سپې دشمن نظر ته دې الله فرمایي چې دغه سپې چې دا دومره اعلی لس صفات دي پکې د دې یو خرابای د وجه هغه ټول صفاتونه ختم شو دي یو خرابای ته خلک ګوري. وای فما تظنک بالاناسین د انسانانو متعلق څه خیال چې خپل ځان دشمنان دي دیو به خبره ده کړه. د خیر صاحب منسپل چې دوی چې څه وایي ملائکه نه راځي او کو خبره شي دا اشتراک دا درو دی ولس نو واپس خپل سبق ته. هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد دے چلے گلے دے پیغمبر پر بالهدى ہدایت سرا و دین الحق ارشتنی و ثابت دین سرا لیظهره علی الدین او چې الله تعالی دې ته ثابت دین وي نو ټول دنیا مخالف شي نه دا بیا هم باقی پاتې ځکه دې ته الله تعالی اسټابلیش دین وي. نو چې خدای یو شی ته اسټابلیش ویل دي هغه ته څوک یا سبحان الله سوال د سو کالو شو لوگ خلق د دین خلاف لګیاړي او چا ورته تکلیف ونه رس. دا انګریزان چې انډیا باندې مسلط یو وار دوی یو منصوبه جوړ کړه چې د پرنټینګ پرسونو باندې پابندي ولګوي چې دا قران نه چاپ کړي. صحیح. او چې په دا کوم ځایو کې دا قرانونه پراته دي نو د شپې خپل کارندگان ورپسې اخته کوي د مسجدونو دا قرانونه جمع کړي په اوشن کې ورځي. صحیح. نو چې یو ریړه تاسو ریړه وایو یو ریړه روانه او په اسپ باندې نو په کې کې کتابونه نو یو انګريز ناستو ایو مسلمان ناستو نا مسلمان ته احساس دي دا قران نه نه ریړه وایو ورو ودا سدي ودا س کتابونه راته فلاني افسر والا کړی دا اوشن کې ورته ما څه کولاو کې ودا قران نه دي ویا ته خو خبر خو دا راته والا کړی دا اوشن کې ورته نو انګريز ته تاسو دا کار ولیکوي هغه ورته زمونږ د حکومت دا خیال دی چې دا د مسلمانانو جذبه جهاد د قران د وجې ده چې دا غلامی نه برداشت کوي د سره وجې نه برداشت کوي د دې قران د وجې نو دا شی ولا د بنیاد ولا ختمول پکار دي چې د ځان ایڈجسټ کیو زمونږ حکومت ته سر ټیټ کی. صحیح. نو ورته تاسو خیال دی چې دا قران په اوشن کې ورغړ شي نو قران به ختم شي من نور څه به نو اتفاقا مخامخ مسجد او مسجد کې معصومان لګیاو سبق وی. صحیح. نا سره لاړو او یو د اتو کالو معصوم هغه راوسته راشه بس انګريز ته ودو وی بچي تاسو وای وی زه دور کوم څه کوم وی دور د سکے وی د قران دور کوم وی څنګه کې وی قران می یاد کړی ټول ناغه په خوم. صحیح. ناغه ورسته وی وی دې ماشوم سره بسکه دی به ولاله. صحیح. دا قران سره په کتاب کې خونه ده. صحیح. نو دی وجه الله تعالی ورته دین ثابت وي او دین ثابت ورته په دې بنیاد وي کده انصاف او د عدل په نظر وته وګوري نو سوای د دې دین نه بل شی انسانانو له عدل ورکول نشي. یو يهودي مستشرق دی هغه نامه ده جارج برنارد شاه مشهور سره ډېر لوی سکارو فلسفر ډېر غټ جارج برنارد شاه شکل ډېر بدرنګ سره دوره بدشکل سره حالانکه و جینیس نابغه
څه شی و سیف الله خان نابغه او جینیس خو شکل لاسه بدرنګو چې ورته واده نه کو صحیح نو د یورپ یو شزا د یورپ یو شزا ډیره شایسته د اتلسو یا شلو کالو هغه د لیکلو نه ډیره متاثره و خدا ورته پته چې دا ډیر بدرنګ سره دی دیو چې تر اوسه واده نه کړي خو هغه لړ ورته نو ولړه ملاقات خواهش وکړو نو سکري ورته وی جار برنار شاته چې یو شزا ستا ملاقات راغله زما ملاقات له شزا راغله ما سره سړي ملاقات نه کوي شزا څه کوي وی راغله وی چې ډیره شایسته وی راوله کینول چې کینول نو دراتلو غاز غایره تاسو وی څنګه راغله وی زه تاسو سره واده کول غواړم ورته ما سره واده کول غواړي وی مقصد ده سره وی مقصد مې دا دی چې تاسو سره واده وکم چې یو داسې زوی مو پیدا شي چې په شکل ماته تلی او په مغزه تاسو تلی چې په شکل ماته تلی یعنی دوره شکولې لکه چې او مغزه دومره جینیس وي لکه ستاتي دي نو په ناشه هډر تیز سره هغه ورته کدا ادر وی اراوند شو صحیح هم دوره تیز سره چې هغه ایجوکیټډ نه هغه ایجوکیټډ خدا هغه داسې بلش لا وی کدا ادر وی اراوند شو بس اجینه پاسه نه مقصد دا چې په شکل کې ما ترلو په مغزو کې تا ترلو چې ستا دوره مغزه کار نه کوي تر هغه نه سر وانه کې هغه برنارد شاه هغه لیکلي په خپل کتاب کې چې ټوله دنیا یو سټیټ شي ټوله دنیا یو سټیټ شي د مذاهبو اختلاف پکې هم دی د رنگو اختلاف پکې هم دی د ثقافتو اختلاف پکې هم دی که انسانانو مختلف ثقافتونه لري مختلف مذهبونه لري خو دوی دا غواړي چې دا سټیټ دی امن او عدل سره وشريږي څه عدل او امن دی پکې لہذا ردی لپاره یو داسې نظام پکار دی چې دا ټول مذهبونه هم ایڈجسټ کی نمبر اول دا ټول ثقافتونه هم ایڈجسټ کی نمبر دویم ټول خلکو ته حقوق هم ورکی نمبر دریم عدل او امن هم قائم شي نمبر څلورم نو برنارد شاه په خپل اعتراف کوي د محمد د نظام نه علاوه بل نظام نشي کېدی صلی الله علیه وسلم او ځکه دا بین الاقوامي دی دا ګلوبل دی هو الذي ارسل رسوله الله غزاد دے چلے گلے پیغمبر پر بالهدى ہدایت سرا ودین الحق ارس دنیا ثابت دین سرا لیظهره چې غالب را ولدا غلط دین کله پټول نظام باندې ولو کرہ المشركون اگر کبد غنی دا خبر مشرکان یا ایها الذين امنوا او ایمان والو ان كثيرا من الاحبار تاکي سر ډیر دربایزنا ور رهبان او دما لا یاکلون اموال الناس دای مالونه د خلکو بالباطل پناجایز طریقہ نو ربایز او مونس دای د الله حرام به حلال اول او د خدای حلال به حرام اول سره پاره پیسې به غستې غیبانه پیسې به غستې غیبانه اوس اډمیشن څه شي دی چرته جلر چې اډمیشن کوي څه شي دی پیسې ورکا ګناونه دي لا یاکلون اموال الناس بالباطل دای مالونه د خلکو په باطله طریقه ويصدون عن سبيل الله امن کوي خلق د لارې د الله نه پراپر د دین تصور ولا نه ور کوي وګوره دلته دغه الحمدلله چې زموږ خدای مسجد سره چرته دین سره سره دته پیدا کړل دلته کني دلته داسې مسلمانان شته دا ډیر کافی دي چې هغه دې ماحول کې پاتې دي نو دې ماحول کې پاتې ذهن بالکل دې خلکونه جوړ دي ذهن دې بالکل دې خلکونه جوړ ځکه ما سره معاملې ډېر کیږي ټلیفون راشي د خزي د سړي مانه ته پوس کوي وایي چې امام صاحب ګناه را نشوي زه ته زبم دعا کوم الله تعالی ته معافي وکي ته هم د زړه د اخلاص توبه وبس الله تعالی معاف کوون کړي وایي چې تاسو ته تفصیل انځور ته ما تفصیل مو بس الله ته ګناه معلوم دي صحیح اوس زه سٹاپ کوم ځکه ز فورن باټم لاین پک کوم چې دا اوس مخکې سوال غواړي نو بیا وای نجزرات لن غواړم ملته تاسو نه ملای زه غواړم زوم موست اند موست ویلکم خو که صرف دغه خبرې دي چې دراتو ضرورت نشته وای نجزرات لن غواړم تا وړاندې اډمیشن کول غواړم ستا وړاندې اډمیشن نو ما ورته مې زوم سو ګورم چې زه ورته اډمیشن وکم
زما خطاګان را معاف کی صحیح نو بیا هغه لا یا اغلا ذهن جوړوم چې ورته ګورم په اسلام کې आवाज نه په کرسچیانټي کې هم بیسیک کرسچیانټي عیسی علیه السلام ورکړي و اې کې دا اډمیشن تصور خدای هیڅ خپل نائب کړی نه دی چې زما په نیابت باندې خلکو د ګناهونو معاف کړه څوک چاته ګناه نشي معاف کولای دا صرف الله معاف کول شي ها البته دا رکستا چې باندې دا عقیده چې دا سړی نیک سړی د خدای دعا قبلای هغه ته وایي چې ما دعا وکړه الله تعالی زما ګناه معاف کړي او زما توبه قبول کړي نور ته اخلاص سره نوېجز چا ته وان زورتم هیڅ چاته موایا سو خبرو په دې ګناه باندې ځان باندې پرده واچوا بس پکې اره کار نر کې خدای ته وژاړه او توبه وباس الله تعالی به معاف کړي نظام او د دې ملګری یا د دې زنانه چرته مسلمانانو ماحول کې پاتې نه ده صحیح خو چې بنیادی ایمان خو پکشته او متاثر دوی د کرتوتونو لہذا اوس دې مکس شروع کړل صحیح کړل یعنی ایمان خو پوښکې دی باندې چې دا ګناه لري دا زیاته دی دا ګناه لري دا ظلم کړی دی صحیح خو چې دوی کلچر کې پاتې شوی دا نه اډمیشن یې نه اغستل قیصر دا موږ چې هم ودا وسخه راځو د مراتب کیسه کوي نه کیسه کول ځان نشي دی نه بیان کول مونږ ته کوي خو وای ما معاف کا مولا ته وای ما معاف کا نظر ته زه په خپل څوک ګورم چې معاف کی خو سوای د خدای نه بل څوک په نظر نه راځي چې معاف کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار تاکي سره ډیر دربایزنا ور رهبان درهبانونا لا یاکلون اموال الناس یقینا دوی خرمانو خلق بالباطل فنا جائز طریقہ او یسدون من کای خلق دلار د الله نا والذین کسان یکنزون الذهب صلی الله تعالی فرمایدا پیسې چې اخلي نو سبقې سره اوس پین وجه کوي سبقې والذین او دا حکم عام دی دا صرف ربایز او احبار لپاره نه دی عام خلکو لپاره چې سره اوس پین جمع کوي د خدای لپاره کې خرج کوي والذین یکنزون الذهب آکسان چې جمع کوي سره والفضه او سپین ولا ينفقون فی سبیل الله ان خرج کوي دا پلار د الله کې فبشرهم دیل بشارت ورکین خبر ورکا بعذاب الیم په دردناک عذاب باندې اوس دا دردناک عذاب بکلی یوم آغا ورزبانی یحما غلیا چه گرمول بشی دا سراو سپین فی نار جہنم پور دا جہنم کی فتقوا دا غلی بشی دیبان لی جباہوهم دا جبہ دا دا غلی بشی دیبان لی جباہوهم مخون دوی وجنوبهم اڑخون دوی وظهورهم شاگان دوی یعنی from all around they would be branded by that heated up gold and silver اللہ دی معافی ہوتی هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال چې تاسو جمع کړی ځانونو خپل لپاره فذوقوا ما کنتم تکنزون وسکای هغه چې وای تاسو جمع کول مو او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه خلق چې سرا او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي حتی چې د زکات ادایګي هم نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسل له فی قبره دا مال بدتا مشکل کړی شي په قبر کې په شان دی یو پوایزنس خمار څنګه یو پوایزنس خمار فیطوق فی عنقه هغه خمار به د سټ نه چاپیری هغه خمار به د سټ نه چاپیری او هغه با گویا چک لګی د په تندی باندې د په تندی باندې او د بدرځيږي هغه سره او هغه ورته چې انا کنزو کا انا مالو کا زستا خزانه زستا مالم چې تا د خدای فریضه په کې نه ادا کوله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا محمد القران زمنا ذکرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ